أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة قصص ابتدائي آياتنا دي شنم سپاره ده. سورة قصص ترتیب لحاظ سره 28 نمبر سورت ته او د نزول لحاظ سره 49 نمبر سورت ته نازل شوی دی رسته د سورې نمل نه. مخکې سورت سره ربط او تعلق سورې نمل کې ذکر د اثبات د توحید شو په دلایل عقلیه او نقلیه سره. عقلی دلیلونه په ذکر شو او د نورو امتونو نه نقلی دلایل په ذکر شو. اوس په دې صورت کې تسلی ذکر کیږي او تشجیع تیزی ورکول دا ذکر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او مؤمنانو ته، او دارنګ بشارت ذکر کیږي په کامیابی سره چې څوک توحید اومني نو هغوی باندې مصیبتونه به راځي خو کامیابي به د اومدوی وي. یا دا چې مخکې صورت کې سورې نمل کې او سورې شعراء او دې نه مخکې چې څومره صورتونه ذکر شو هغې کې هم د موسی علیه السلام واقعه ذکر وه، خو د واقعې مختلف حالات پکې ذکر وو. لکه سورې کهف کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام یو ځای کېدل او تعلیم حاصلول د خضر علیه السلام نه ذکر شو. بیا ورپسې سورې طه وه، په هغې کې د موسی علیه السلام سفر ذکر شو. بیا سورې شعراء کې دعوت او تبلیغ د موسی علیه السلام هغه ذکر شو. دې صورت کې اوس د موسی علیه السلام هغه ابتدائی حالت به ذکر کیږي. موسی علیہ السلام پیدایش او بیا د هغې سره ابتدائی حالات چې کوم ابدي صورت کې ذکر شي. یا دا چې مخکې صورت په آخره کې وفرمایل سیوریکم آیاته، زر دی چې وبخیم زه تاسو ته آیاته خپلې نښې. الله فرمایي خپل نشانات به درته وښیمه. نو اوس په دې صورت کې د هغه نښو نه یو نښه ذکر کوي هلاکت د فرعون، چې وګوره فرعون هلاک شوی او نو دا هم نښه ده دا هغه نښونه کوم چې الله تعالی تاسو ته ښودل. دعوه د دې صورت په دې صورت کې تسلی ده اهل حقو ته، کوم چې اهل حق دی نو هغوی ته تسلی ورکوي. مصیبتونه به راځي، تکالیف به راځي، خو په دې به صبر کوئ. ځکه چې دا صورت نازل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی زندګۍ په آخري حالاتو کې، او تاسو بار بار دا اوریدلی چې مکی زندگی او بیا خصوصا اخیری زندگی دا ډېره سخترینه زندگی وه. په دې کې د مشرکانو د طرف نه اذیتونه، مصیبتونه، تکالیف دا به رسېدل. چونکې هغوی خبر شوي وو چې دوی هجرت کوي، نو د دې وجې نه به هغوی ډېر تکلیف رسو او دی کوشش کوو چې هغوی نوم د اسلام ختم کړي. نو د دې وجې نه الله تعالی دا صورت راولېږه او په دې کې تسلی ذکر کړه اهل حقو ته چې تاسو یوازې دا سوچ ونه کوئ چې په موږ باندې دا تکالیف راځي. تاسو نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي نو په هغه امتونو کې هم په اهل حقو باندې ډېر تکلیفونه، مشقتونه، اذیتونه راغلي وو، لیکن کامیابي هغه بیا د اهل حقو دپاره ده، الله هغوی ته کامیابي ورکوي. نو په دې کې دعوه د صورت دا ده. او بیا د دې مثالونه به ذکر کیږي چې هغې کې نعمتونه ذکر کیږي په بني اسرائیلو باندې، او عذابونه ذکر کیږي په دشمنانو د بني اسرائیلو چې هغه فرعون او حامان او قارون، نو هغه به ذکر شي چې وګورئ د هغې حالاتو ته. او دارنګ اثبات د توحید هم کوي په عقلي دلیلونو سره. صورت خلاصه څه ده؟
نچوړ د صورت، خلاصه د صورت. دا صورت تقسیم د 3 بابونو ته. په دې کې 3 بابونه دي. اول باب 44 نمبر آیات پورې دی. نو په دې باب کې با اول مسله ذکر کیږي ترغیب قرآن ته، چې تاسو د الله کتاب طرف ته متوجه شئ او تاسو د الله کتاب دا اولولئ او په دې باندې ځان پوه کئ. نو ترغیب دی قرآن طرف ته. بیا ورپسې دعوه د صورت ذکر کیږي چې هغه تسلی ده اهل حق ته، نو هغه به ذکر شي. بیا ورپسې اجمالی واقعه د موسی علیه السلام هغه به ذکر کی سره د 5 نعمتونو نه په بنی اسرائیل باندې. او بیا ورپسې ظلمونه د فرعون، 6 ظلمونه د فرعون هغه به ذکر کیږي. بیا دغه واقعه د موسی علیه السلام دا تقسیم د په مختلفو مقاماتو سره، نو هر مقام او خپل تفصیل ذکر کیږي. طاسیم میم دته حروف مقطعات وای، او دغه حروف مقطعات په ابتدا د سورتونو کې راغلي د پاره د تعجیز اعجاز د قرآن، او دا د عربو په کلام کې وداسي. نو په دې باندې الله خپويږي، د دې حقيقي معنی الله ته معلومه ده. البته بعضی مفسرینو د دې بعضی توجیهات ذکر کړي دي. نو بعضی خو فرمایي چې طاسیم میم دا د دې صورت نوم دی، او دارنګ بعضی علما فرمایي چې دا د الله د نومونو هغه ابتدایي حروف د یو نوم دی. طا نه مراد طیب دی، او سین نه مراد سمیع دی، او میم نه مراد مجید دی. او بعضی علما فرمایي چې دې کې اشاره شوې ده دې خبرې ته په دې طا سره چې تاسو طهارت حاصل کړئ، پاکي حاصله کړئ، ځان صفا اوساتئ د هر قسم پلیتۍ نه. هغه پلیتی هغه جسمانی پلیتی وي او که حکومي پلیتی وي، د دواړو نه ځان محفوظ او بچ وساتئ. مطلب دا چې دا صفائی کول شطر الایمان دی یا نصف الایمان دی، یو حصہ د ایمان دی یا نیم ایمان دی صفائی کول. نو ځان بدن صفا، جامع صفا دا اوساتئ، دا ظاهری صفائی ده. او یو باطنی صفائی ده چې د هر قسم غلط عقیدې نه ځان محفوظ او بچ وساته، د کفر شرک او د غلطو عقایدو نه ځان محفوظ او بچ وساته. نو په دې کې دې طرف ته اشاره کړې ده. تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه د داسې کتاب دی المبین چې وضاحت کوونکی دی په منځ د حق او د باطل کې. داسې کتاب دی چې دا کتاب په خپله وضاحت کوي په منځ د حق او باطل کې. نو چې کله داسې کتاب دی چې په خپله دا کتاب وضاحت کوي په منځ د حق او باطل کې، نو بل طرف ته ولې اوړې؟ خو راشه دې کتاب ته متوجه شه او دغه کتاب باندې ځان پوه کړه چې حق او باطل درته وښیي، نیغه لار او کږه لار درته وښیي، د الله د رضا او د الله د ناراضتیا لار درته وښیي. نو راشه کتاب ته متوجه شه. نو دا ترغیب شو قرآن طرف ته. نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. دې کې اوس تسلی ورکوي اهل حقو ته. فرمای نتلو علیک، مملولو پتا باندې اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صدر باندې لولو من نبأ موسی، د خبر د موسی علیه السلام نه، وفرعون او د فرعون، بالحق اظهار الحق، د پاره د ښکاره کولو د حق. یا نتلو علیک بواسطه جبريل، مفسرین فرمای لولو موږ پتا باندې هغه واسطه د جبريل سره هغه واقعه د فرعون، واقعه د موسی علیه السلام د څه دپاره؟ بالحق دپاره د حق، لقوم یؤمنون د پاره د تسلی د هغه قوم چې کوم قوم ایمان راوړي. څوک چې ایمان راوړي د هغې دپاره په دې کې لویه تسلی پرته ده، ځکه دا دنیا ده او دنیا دار امتحان دی. نو کله په انسان باندې لوی امتحانات راشي، لوی مسائل پې راشي، مشکلات پې راشي، نو مونږ خو بیا انسانان یو، نفس او شیطان را سره، نو اکثریت د خولې نه بعضې الفاظ داسې وځي چې په هغې الله خفه شي او ناراضه شي. نو الله مونږ ته قرآن کې ذکر کوي چې وګوره څومره اهل حقو په ټولو باندې مصیبتونه راغلي، او دا امتحانات دي، او دا امتحاناتو نه وروسته بیا کامیابي پرته ده، او داسې کامیابي ده چې هغه نه ختمېدونکې کامیابي ده. نو دا امتحانات به په مسلمان راځي، او مسلمان باندې چې امتحانات راشي نو دا د ګناهونو د کفارې او د رفع د درجاتو دپاره کیږي. کله یو انسان الله لوی مقام ته اوچتوي، لیکن د اعمال داسې چې دی په عمل سره هغه مقام ته نه رسي، اعمال کمزوري. نو چې کله عمل کمزوری دی نو الله په امتحانات راولي، مصیبتونه پې راولي. نو د دغه مصیبتونو د وجې نه الله دی هغه مقام ته ورسوي، اوچتې کې هغه لوی شان درته ورکړي.
نو فرمای نتلو علیکا لولو من پتا باندې من نبأ موسی د خبر د موسی علیہ السلام د واقع د موسی علیہ السلام نانو من ذکر کا من معنا دا چې بعض د واقع د موسی علیہ السلام نه ټول نه بعضی حصہ د واقع د وفرعون او د فرعون بالحق د پاره د حق لقوم یؤمنون د پاره د تسلی د هغه قوم یؤمنون چې ایمان لري کم قوم چې ایمان راوړي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم اوس هغه حالات ذکر کیږي فرعون یو جابر حکمران په مخ د ځمکه تیر شوی دی او دې کې اشاره ده دې خبرې تم چې د عذاب نه بچ کېدل دا نه په فوج سره کیږي نه په دولت سره کیږي نه په طاقت سره کیږي نه په ځوانۍ سره کیږي او نه په زور او طاقت سره کیږي او نه په بادشاہي او وزارت سره کیږي بس چې عذاب راغی نو عذاب د منځه وړي سره نو عذاب داسې شیز دی چې هغه د یو شیز خاطر هم نه کوي د یو شي نه د چا د حسن او نه د چا د مال او نه د چا د طاقت او نه د چا د فوجونو او نه د چا د بادشاہي کوي نو دې کې داسې خلک تیر شوي دي چې لوی لوی فوجونه ورسره داسې خلک تیر شوي چې لوی دولتونه ورسره خو هغه ټولو باندې چې عذاب راغی نو هلاک شو ختم شو یو په دې کې فرعون چې هغه د خدای دعوه کړې وه هغه به وی انا ربکم الاعلى زه ستاسو لوی رب یم په مخ د ځمکه بل رب نشته او ګورئ په دې مصر کې دا نهرونه چا روان کړي خو ما روان کړي که نو دا دعوه به یې کوله د خدای دعوه به یې کوله لیکن عذاب پرې راغی نو هلاک شو او اوس هم چې موږ نوم ذکر کوو د پاره د عبرت چې وګوره فرعون یو جابر حکمران تیر شوی دی خو الله به عذاب راوستو هلاک نو څومره حکمرانان یا څومره هغه طاقت والا خلک ظلم او جبر چې کوي نو الله په هلاکت راولي او بعضې خو زمونږ مشاهدی چې زمونږ د سترګو د وړاندې داسې ظالم او جابر حکمرانان تیر شوي چې الله په عذاب راوستی او هلاک کړي نو په خپل زور طاقت او په خپله مشرۍ باندې داسې غاور کېدل مغرور کېدل او متکبره کېدل نه دي پکار چې دی بیا آخرت هم هیر کړي او د الله عذاب هم هیر کړي بلکې دا خیر که ته طاقتوره مې زوروره مې نو د الله عذاب یاد ساته نو فرمای ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض لوی کړی و په ځمکه کې علا ځان یې اوچت ګڼلی و تکبر یې کړی و فی الارض په ځمکه کې وجعل اهلها شیعا او ګرځولی و اوسېدونکي د دې مصر شیعا حصې مختلفې ډلې جوړې کړې وې تقسیم یې کړی یو تقسیم یې دا و چې یو خلکو ته اعلی مقامات ورکړیو چې هغې ته قبطیان ویلې نو دوی ته وزارتونه م ورکړي وو او دوی ته مراعات هم ورکړي وو او یو قوم یې جوړ کړی و چې هغه یې صرف ذلیله کړي وو چې هغه بني اسرائیل وو په دوی به خپل خدمتونه کول او دوی به خپل خدمتونه به یې ترې اخیستل او دوی کې به کوشش دا کوو چې دوی ذلیله کړي او رسوایي کړي لکه د هغې مثال نن سبا زموږ په دې ملک کې هم تقریبا جوړیږي اټک نه اخوا قبطیان دي مزید دي او اټک نه دی خو بني اسرائیل جوړ کړي بس دماکی دي او تکلیفونه دي او مصیبتونه دي او مشقتونه دي او همدغه مثال پیش کوي تقریبا تقسیم یې جوړ کړی د دغې خبرې نو قرآن مخکې نه ورته وایي چې څومره هم طاقتور یاد ساته شته دی عذاب شته راځي نو فرمایي ان فرعون علا فی الارض فرعون لوی کړی و په ځمکه وجعل او ګرځولی و اهلها استوګن د دې مصر کوم چې په مصر کې اوسېدل سې ګرځولی و شیعا ډلې نو یو ډلې طاقتوره کړې وه او بلې کمزورې په خپله رب فرمایي یستضعف طائفة منهم او کمزورې کړې وه یوه ډله منهم د دوی نه کمزوره کولی یستضعف طائفة یو ډله منهم د دغې استوګنو د مصر نه څوک چې دلته اوسېدل هغې کې یو ډله کمزورې کړې وه څنګه کمزورې کړې وه دا کمزوري څه وه نو قرآن خپله ذکر کوي یذبح ابناءهم حلالولې بچي د دوی بچي ذبحه کول حلالول به نو هغه وخت کې هغه مسله وه د قتل هغه طریقه وه اوس یې دغه طریقه ده چې بس دماکې پې کوي او بمونه پې غورځوي دغه طریقې سره یې ذبحه کوي نو فرمایي یذبح ابناءهم ذبحه کولې بچي هلکان د دوی ویستحیي نساءهم بې حیا کولې جنکۍ د دوی یا ویستحیي نساءهم ژوندی پرېښودې زنانه د دوی دپاره د خپل خدمت چې دوی به زموږ خدمت کوي رب فرمایي انه یقینا دا فرعون کان و من المفسدین د فسادیانو نه لوی فسادي
لوی فساد خورو فساد کو په مخ د ځمکه کې. خو رب فرمایي د خدا عقیده او دا سوچو دا تصور یو چې زبا یو لوی بادشاه یم او په مخ د ځمکه به زما لوی طاقت وي. خو رب فرمایي زما اراده سوا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. من اراده لرا رب فرمایي زما اراده دا وا ان نمن على الذين چې احسان وکم خېګړه وکم على الذين په هغه کسانو باندې استضعفوا چې کمزوري کړی شوي وو فی الارض په ځمکه کې. رب فرمای ما دا غوښتل چې کم کمزوري کړی شوي په دوی احسان وکما او څه احسان ورسره وکما نو دغه انعامات او احسانات الله ذکر کوي. نو فرمای ونجعلهم ائمه غواړم دا چې وګرځوم د دوی نه ائمه پیشواګان وګرځوم د دوی نه امامان وګرځوم د دوی نه لوی خلک د دین لوی خلک د دوی نه وګرځوم ونجعلهم الوارثین او اراده زمونږ دا چې احسان وکړو په دوی باندې چې وګرځو د دوی نه څوک چې وګرځو الوارثین هغه چې د مصر وراثت به هغوی ته پاتې دا به هلاک شي فرعونیانو د دوی هغه ټول میراث به دوی ته پاتې شي. نو رب فرمایي زما دا اراده او بیا فرمایي ونمکن لهم فی الارض او اراده مو دا وه چې طاقت ورکو موږ دوی ته فی الارض په ځمکه کې مضبوط کو دوی لره فی الارض په ځمکه کې ونري فرعون وهامان او اخایو منگا فرعون تا و هامان تا و جنودهما او لخکرو د دې دواړو ته منهم د دوینا ما اغس کانو چې دوی يحذرون چې د کوم شیز نه دوی یریدل د کوم نه چې دوی یره کوله. رب فرمای ما غوښته چې دوی ته هغه وښیم یره د څه نه وه. مفسرین فرمایي چې فرعون خوب ولیده او خوب یې په داسې طریقو چې د شام او فلسطین نه یو اور راوالوزي او د مصر اوسوځي او ختمي کی بالکل ختمي کی رہی کی. نو د خپل خوب تعبیر تپوسو کو د نجومیانو نه چې د خوب تعبیر بسي. نو هغه کې چې کم ماهرینو د خوبونو په تعبیر کې نو هغه ورته دا وې چې داسې یو کس چې هغه تعلق د مصر او د شام سره دی د هغه د وجه نه بستا بادشاهي هلاکیږي دا به ختم شي او څه به درته درهم برهم کی او دا به پیدا کیږي د هغه خلکو نه چې کم د شام او د مصر نو شام او د فلسطین دی. نو دا څوک نو فلسطین نه خو یوسف علیه السلام مصر ته تلو او په مصر کې آباد شو او بیا یعقوب علیه السلام او ټول اولاد مصر ته لاړو هلته آباد شو. نو دوی چې پته ولګوله نو دغه تعبیر یې وکړو چې په دې بني اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي او د هغه د وجې نه به ستا بادشاهي ختمیږي هر څه به درهم برهم شي. نو فرعون حکم جاری کو چې د دوی نه به کم کسان پیدا کیږي وجنې قتلوي. نو بس شروع وشوله هر ماشوم به قتلېده. بیا خپلو کسان ورته وي چې ته دا ټول ماشومان قتل کې نو بیا به زمونږ خدمت څوک کوي ځکه چې دا کم مشران دي دا خو به کمزوري شي نو زمونږ د خدمت به څوک نه. نو بیا یو کال قتلول او یو کال به ژوندي پرېښودل. نو کم کال چې ژوندي پرېښودل د الله حکمت الله تعالی هارون علیه السلام پیدا کړ نو موسی علیه السلام مشر ور او په کم کال چې قتلول نو په هغې کې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کړ. نو بیا د موسی علیه السلام حفاظت الله څنګه وکړو په چا باندې وکړو نو ورپسې آیاتونو کې همدغه مسله تفصیل سره راځي چې د فرعون په کور کې د خپلې مور په پیو باندې چې موسی علیه السلام د چا نه پیدا و د هغې په پیو باندې د فرعون په کور کې سره د دې چې مور ته بیا تنخوا میلاوېده او هلته پرورش وشو. تفصیلي واقعې وروسته آیاتونو کې راځي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. الله رحم کرم وکړي ګناهونه معاف کړي په ګناهونو هم دافې قلم راکړي اخره خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه م وساتې د خپل قهر او غضب نه م وساتې شرمندګۍ رسوایي دنیا آخرت نه م وساتې حیا پردې را باندې واچولی کې ظالم د ظلم نه م وساتې مظلوم د بددعاو نه م وساتې مخلوق د محتاجۍ نه م وساتې الله د جابر د جبر نه م وساتې حکمران د ظلم او جبر نه م وساتې اسپتالونو عدالتونو نه محفوظ او بچ وساتې. رب خپل فضل او کرم مونږ ټولو باندې وکړي الله د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي د بدو عملونو نه نفرت او حفاظت نصیب کړي. الله دا میاشت د رمضان ده الله په خان دا سره په مونږ باندې تیره کړي الله چې داسې تیره شي چې مونږ ته پکې د بخښنې اعلان کړی شوي الله مونږ ته پکې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي د قرآن عظیم الشان د تلاوت توفیق را نصیب کړي الله د خپل عبادت توفیق را نصیب کړي الله د ذکر اذکار او د دعاګانو توفیق را نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.